په زړه کې قصد او اراده دا وکړي چې خدایا موږ به تر هغې په ارام نه کینو چې تر څو پورې د دې ملک قانون موږ قرآن کړی د دې ملک قانون موږ حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. نن وګورئ زموږ یو 4-5 علما دي په اسمبلی کې چې د اسلام نوم واوري نو دا نرخزیان چې دې قوم پاس کړي دي دی ورپورې خاندي. نو مالارمان دی ما ته دا شوق نشته د دې اسمبلو چې دوی خنځلی وی او په اسمبلی کې زه پرې راپاڅېدلی وای وای چې د دوی په 9مه پېړۍ کې مې هم څوک نه وی پرېږدي هغه ناپړیتې مې ورته ویلی. په سن 88 کې ما پسې خلق راله چې ته ودرېږه ته به بې مقابلې ممبر کېږي بې مقابلې. مال ما خوب لیدلی وی څه خوب دې لیدلی؟ مال ما خوب لیدلی دی چې دا سلیکشن ختم شي زه به ناست یم د سرې شونډې نری غاړې لاندې سرې شونډې نری غاړه 20 میاشتې تې لاندې خلک ناست وو که نه سرې شونډې ماما مبارک شه نری ما خوب لیدلی دی. مال ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي 40 کاله. اوس بجلیګر مولا له دی په هغه ورځ مرګ راشي مرګ چې په کومه ورځ به ښځه تقریر کوي او بجلیګر مولا به ورته ناست وي او اوري مرګ دې ورته راشي. په دې خبره پوهېږئ؟ نو زما عزیزانو علما کوشش کوي محنت کوي خواري کوي. قوم بې حسه دی قوم بې ضمیره دی وقتي طور خان او نواب ته ټینګ نشي او په جال کې ونخلي بیا وروسته تړپه کې وایي زه وایم چې ووټ په یو نیت به ورکوې په یو نیت چې که دې مولانا په اسمبلی کې یو حق خبره د الله دپاره وکړه نو عمر له به ثواب خدای ماته راکړي. ټیک شو دنیا خو یې در نه کړه په 40 کاله کې که درې کړه ملک یې درته ټیپر کړو. پرون یو ممبر دی زموږ د درې دی نو د هغه دا شونډې لږې راځوړند دي دا نو زه یې ولیدم مالغوړ مه کوه خبره کوه چې باید تا نه ته ما نه ته چې 50 کروړه ځل ممبر شي که نه نو بجلیګر ملا سره چې کومې د کونې نستنې دي هغې نه خلاصېدی نه شي شی ده که نه ته ممبر څي ممبر څي صوبایي ممبر به څي او قومي به څي وزیر. نن دې په دنیا کې خدای څوک داسې ونه شرموي لکه دا صوبایي وزیران چې شرمېږي په هره لاره چې ګړه پړه 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 شنه جنډه پرې لګېدلې خلک یې دغه تېر شو نرخزی پړه 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 عزت د فقیرۍ. نن په ډوډه کې که ستاسو څوک وزیر تېر شوی د هغه قدر به ډېر و که د ډوډۍ مولانا صاحب قدر ډېر په خدای قسم ما دا طالب ناست دی زه پنجپیری غوندې ښکاري زه درته ایماني وایم اوس ملګري را سره و ملګري د هغې د یارې مې یو حرکت ونه کو کینې ما د ډوډۍ مولانا صاحب د نږدې نه لیدلی د نږدې نه پې ورپرېوتمه وه د قبر خاورې مې څپولې په کوواټ کې جلسه وه د غرغشتو مولانا صاحب دا هغه انسان و چې د حدیث درس به یې کول او په کومه ورځ به حدیث کې ورته څه اشتباه وشوه نو د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ووی چې دا حدیث داسې دی چې څومره نیک و نو تاسو د سپین ږیرو ته به پته وي نو دی چې څومره نیک زه خو به کله کله ورته دلته راتلم دغه جومات ته به کله کله راتلم هغه کمره مې ولیده کټونه پکې ډېر پراته وو مال جوړ اسپتال دی پوښتنه مې وکړه نو چې دا د طالبانو خیال م راغی جي زه خو به کله کله یا به مې کوواټ کې د پراجګانو مدرسه کې ولیدو نو دا حاجي بهادر صاحب په جومات کې دا دواړه یو ځای او ما په والضحا واللیل اذا سجا باندې تقریر وکړو نو چې تقریر مې وکړو کېناستم نو دې دواړو زما په دې مخ لاس راغی دا ګوته د مولانا صاحب هم لمده کړه او زما په دې خوله کې وواله ورغشتو مولانا صاحب پسې کلي ته لاړم
ما جی دعا راته کوي ګوته یې لمده کړه او په خوله کې یې راته وویل ځه ویلې په دې خوله به تا هر څه وی او تا ته به څوک څه نه وایي. نو بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر یم، نورې صفت نه لرم، علم نشتا، تقوا نشتا، نسبی شرافت نشتا، اقتدار نشتا، دولت نشتا، صرف د علماو او د فقیرانو دعاګانې مې اغستې دي. نو دا یو څو ماتې ګوډې خبرې مې ستاسو په مخ کې د فقیرانو د دعاګانو په برکت وکړې. او دعا وکړئ چې الله د عربو لاج وساتي، خدای امریکا تباہ کی، د امریکې مرګري تباہ کی، خدای اسرائیل تباہ کی، خدای روس تباہ کی، د روس مرګري تباہ کی، خدای نومې کفار تباہ و برباد کې. یا الله د مسلمانانو لاج وساته، خدای مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کا. خدای اسلام ډېر لوی طاقت ته، خدای خودی کې ہوش پیدا کا. یا الله دی کې سوچ پیدا کا. ما وخت ډېر واغستو، زمون محترم مولانا صاحب شیخ الحدیث جناب مولانا سنجان صاحب تشریف راوړی دی. نو اوس به د هغې بیاني معافي غواړم د هغې نه. زما محترم دی او زما رور دی، ما ته پړه کې ډېر عزیز دی او خدای دې د ده نه هم ډېر لوی خدمت وایي. اولی ته انشاءالله او دې نه پس به هم ته خدای پاکه دي، تاسو نه دې هم خدای لوی خدمت وایي. و یو ټکی مې واورئ ډوډۍ والا و مخې کال لکه زه ژوندی وم او راتلم په دې مدرسه کې کمړی در کې وشي چې دانه وریجه ورپسې پخه نه کوي، ټولې پیسې به راوړئ دې مدرسه کې به داخله وي. خو به کوي داسې دانه وریجه، کومې وریجې چې کلي له پخې کې د شیطان پار وایي. کینی وایي دا ملیان رښتیا هم که دروغ وایي. نو چې د کلي خلک یې وخوري خو کلي کلوالي ده که نه، انما الاعمال بالنیات خو مې وویل که نه هلکه ولې دې کوي کلي کلوالي ده، خلک بیا خاندي چې خیرات یې ونه کړو. نو انما الاعمال بالنیات لاندې رالې چې تا د کلي د خاطره ده خیرات کړی دی، خدای دپاره دې نه دی کړی، نو بدل په بدل میلاو شو، مړي پسې ترنده رسېده. مړی وشو چې دانه پخه نه کېدې، طالبانو له پسې قرآنونه اله، کتابونه اله، استادانو له پې تنخوا ورکوه وغیره. وعدې در کې ستاسو لوڼه ډېرې ښې دي که د رسول الله لور ډېره ښه وه بیبي فاطمه؟ وایي د بیبي فاطمې نکاح چې کېده په هغه وخت کې وریجې پخ شوې وې جوړه یې وه. تاسو له کلي کې ټلویزیونونه خو به یې که نه ډېر دي، مبارک هم شه ډېر ښه دې خوا وګوره. الحمدلله زما کور کې ټلویزیون نشته، د خدای احسان دی په غلطه یم چېرته زما کور ته ټي وي نه دی راننوتی، په غلطه او دا درته په خدای قسم خورم چې زما کور کې ټي وي نشته. خلک وایي بې دیګر ملا کره ټي وي دی، ما دلګانو پرېږدم هم نه، راشي زما کور وګورئ که نه. خو زما کور کې 3 کوټې دي، یو بیټک دی، بنګله خو نه ده چې پټ ځای دی چې ننوځي، داسې 3 کوټې دي او یو وړوکی بیټک دی. راشئ وګورئ، ښځې راولېږئ وګورئ. د دې لوڼو پسې چې زه شوی یم، وایي د بېلګر ملا لوڼه کالج کې سبق وایي، د دې دا بورې مې چېرې ایسارې کړي دي که نه، وایي د ده لوڼه هم کالج. راشئ کور عمران شه راشئ زما لوڼه وګورئ. که زمونږ د ښځو لباس د اپرېدو په شان نه و، زمونږ خوراک د اپرېدو په شان نه و، زمونږ د کور اوسېدل د اپرېدو په شان نه و، زمونږ کور کې ټي وي وي سي آر و، یا زما لور چېرته په پیلي جومات کې ناسته چا لیدلي ګیره به کلوم په خره به سورېږم، کینی شرمېدلو ګیرې خو هم نشته، په خره سواره شي. ټیک شو. دې خوا وګورئ، دا کله نه چې دا جنګ شروع شوی دی، جنګ نو دا جنګ کته لږ ضروري و، دا د عراق توپې او ټینکونه ړم یې نه صبرېدو. نو د ګاونډي کور ته به لاړم ماسخوتن 9 بجې چې مالې دا توپې او ټینکونه دا د عربو دغه لږ وګورم، د ګاونډي کور ته به لاړم. نو چې ټایم به 2-4 منټه پکې و، زمونږ دا ښځې به په ټي وي رالې. نو صاحبه هغه ایډورټایزمنټ چې کوم نن ستا په پېښور کې د لباس کېږي، اورئ
پېښور کلات هاوس زنانو کې دی نه فیشن هغه فیشن کې هغه ښځه جوړه کړې او کم شرم وایم هغه کنزل مې په خولې نه راځي چې ورته یې وکړم که نه نو څه پېښور چې ایر نه کوي پېښور کلات هاوس بل پې راشي سلطاني لیکلي دي و سلطاني لیکلي دي سلطانی کور دې وران شه خو بس کا که نه نو دا ډېر څلوېښت ورځې مې دا تماشې وکړې خبرونو پسې به چې تلمه نو نوره مې په علم کې اضافه وشم الخا ودرېږئ خدای راستي کم اوس پرېږده دا سال دی ښه دې خو وګورئ بیا زمونږ ښځې چې هغه ښځې وګوري چې هغه بربنډې ویښته داسې نو زمونږ ښځې به دا نه وایي چې زمونږ ژوند داسې وی وایي به که نه چې زم داسې وی مونږ نن ټي وي خپلو ښځو له دعوت ورکوو چې ته مو وایه چې خدایه ما هم ډمه کړي په ټي وي چې راځي خو ډمې وي که نه سمه ښځه په ټي وي راځي خو چې په ټي وي راځي ډمې که نه نو مونږ ټي ویګان کور کې ساتلي دي چې زمونږ دا شریفانې ښځې ووایي چې خدای زما ویښته هم داسې وی او زه هم داسې ډمه وی ځان وہ یہ دنگل بے نظیر ہے خدا جانے جیت کس کی تقدیر خدای خبر چې د دې ملک حشر به څه که پرون 7 کور الله په سوات ډویژن کې په زلزله تباه کولی شو هغه خدای ټول پاکستان هم په زلزله تباه کولی شي کولی شي قسم په خدای دی چې په 4 بجې ګړد شو ما یې لاړو دا دروازې داسې ډبېدې تا به ویل چې ورته چا لرګی نیولی دلته به م وه یو ګړد سار چې راپاسئ فاصبحوا فی دارهم جاسمین ټول به په 4 بولې مړه پراته وښوده درته خدای چې زه په یو سکند کې ټوله دنیا ګړچولی شم که نه شم څوک به م بچ کي رانه تاڼه به م بچ کي وزیر به م بچ کي بیا به دله ملکونه څښا کمبلې راځي واخر دعوانا